الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زما عزتمندو، په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د چهاردام څلور فرایض بیان کړي دي. په هغې کې اولنی فرض مخ انځل سره د خپلو حدونو نه، دویم فرض لاسونه انځل سره د څنګلو نه، دریم فرض د سر څلورمه حصه مسح کول، او څلورم خپې انځل سره د پړکو نه. د چهاردام سنتونه څه دي او دا شانتې د چهاردام مستحبات څه دي، د هغې بیان ما تاسو ته په مخکنو ویډیوګانو کې کړی دی. نو د چهاردام هغه څیزونه چې په هغې باندې چهاردام ماتېږي دا هغه کوم کوم دي، نو د هغې بیان ما تاسو ته په مخکني ویډیو کې د یو څو څیزونو بیان وکړو. نن ما تاسو ته په مخکني ویډیو کې ویلي چې زه به تاسو ته په راروانه ویډیو کې د هغه نورو څیزونو بیان کوم چې په کومو څیزونو باندې چهاردام ماتېږي. نو د هغې تفصیل زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې کوم. د هغې تفصیل دا دی چې وینه یا نو د زخم د ځای نه داسې ځای ته واوړي چې هغه ځای په چهاردام کې یا په غسل کې انځل چې دی فرض وي، نو او وینه یا نو چې دی هغه ځای ته وبهېږي، نو په دې سره د سړي چهاردام ماتېږي. نو که چېرته د زخم د ځای نه وینه یا نو وتلی بهېدلی ترېنه نو بیا چهاردام نه ماتېږي. دویم هغه شی چې په هغې باندې چهاردام ماتېږي هغه په زور باندې خندا کول په مانځه کې، دومره په زور باندې خاندل چې سړی هغه خندا واوري او په څنګ کې چې ورسره څوک ولاړي لمونځ کوونکي د ده خندا هغه لمونځ کوونکي واوري، نو دې ته قهقهه ویل کېږي په مانځه کې. نو دې سره هم چې دی د سړي چهاردام ماتېږي او دا شانتې دې سره لمونځ هم چې دی ماتېږي. بل یو شی چې په هغې باندې چهاردام ماتېږي هغه په ډکه خوله باندې الټۍ کول. په ډکه خوله باندې الټۍ کول چې په ډکه خوله باندې الټۍ یو سړي وکړلې، د ده چهاردام و د مانځه ټایم و، نو دی به بیا چهاردام کوي دوباره او لمونځ به کوي. یا یې چې دی په ډکه خوله باندې په یو پیره ونه کړلې بلکې دوه ځلې چې دی الټۍ وکړي، خو دواړه ځله چې دی هغه په ډکه خوله باندې نه وي، درېیم ځل بیا وکړي چې اوس دا پیرې چې دی راجمع کړی شي، او نو که چېرته په ډکه خوله باندې الټۍ دې جوړېدې نو بیا چهاردام ماتېږي، خو که په ډکه خوله باندې الټۍ دې نه جوړېدې نو بیا د ده چهاردام نه ماتېږي. بل هغه شی چې په هغې باندې چهاردام ماتېږي چې یو سړی وده شو نو په خوب باندې هم چې دی چهاردام د سړي ماتېږي. دغه شانتې نشاور شی استعمال کو، نشه شو، بېهوشه شو، دا شانتې بېهوشي په دې باندې هم چهاردام ماتېږي. دا یو څو څیزونه وو چې په دې باندې چهاردام ماتېږي. نور ګڼ څیزونه دي او تفصیلي بحث دی د چهاردام په ماتوونکي څیزونو کې. نو دا بحث او دا څیزونه چې په دې باندې چهاردام ماتېږي ما تاسو ته د دې بیان وکړو مختصر، دا پوره و. نور د چهاردام متعلق او د بیارغسۍ متعلق مسایل کوم دي د هغې بیان به انشاءالله بیا په راروانه ویډیو کې تاسو ته کومه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا شته خبرې چې دی تاسو ته پوره